زما دین زما ایمان دی محمد او په ما زیات له حد ګران دی محمد چې تر څو مې سا ګرځېږي په بدن کې وظیفه مې په زبان دی محمد د زړه سر د سترګو تور به ترې نظار کړم په والله چې مې جانان دی محمد او په مولا خورمه قسم طبیب لاړ شه د زړګي زما درمان دی محمد او د محمد امین د زړه پر هر به پې جوړ شي قسم دی چې آقای مهربان دی محمد ټول وایي صلی الله اخرې وي د دین دپاره یو صحابي دی د واده شپې ده وی آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مسجد کې ناست دی دا صحابي ورته ناست دی دته اوس پته نشته ایرو تی جي د پیغمبر په لیدو کې یو اثر دی زما محترم د پیغمبر په لیدو کې یو اثر دی چې چا یې دیدار کړي چا د هغه د دیدار شربت ګوټلی دی هغه ته پته لګېږي موتا خو کم ظرف او ایمان هم کمزوره دی موتا ته څه پته ده زه خو هسې د امتي چغې ویم ما خو هسې ځان په ایمان او مسلمان باندې برباد کړ که ته د خپل ځان موازنه د صحابو د خوبونو سره وکړې قسم دی تا ته به پته ولګېږي چې ټول عمر عبادت مې ابس تېر کړ د ما محترمو ټول عمر مې ابس تېر کړ دغه صحابي ناست د پیغمبر چهرې ته ګوري وایي ایر دې ته چې زما د واده شپه ده نبی اسلام مبارک ورته الکه نن ستا د واده شپه نه ده او د الله رسول خو ستا د در نه مړینې کېږي الله دې مونږ کې داسې ټولو کې داسې عشق پیدا کړي ټول آمین الله دې مونږ ته د نبی اسلام مبارک دیدار نصیب کړي ټول وایي آمین چا کې چې عشق شوق سره آمین وایي سبحان الله وایي نبی اسلام وایي لکه ستا د واده شپه ده ځې نه نن چې د واده شپې بیا په ساعت نه دی دا وګوره هغه صحابه د واده شپې د ټوله شپه د پیغمبر په مجلس کې د پیغمبر په دیدار کې تېره کړه نبی اسلام مبارک وته لکه ستا واده نه او د الله رسول واده د واده شپه د ورشه لکه کوټه کې به د ناوې انتظار کوي او د الله رسول ناوې خو به مې انتظار کوي زینا د الله رسول ستا د دیدار او ستا د مجلس نه مړ نبی اسلام وایي زه ځان نه څوه زه خو ستا خبره نه کوم ستا د ناوې خبره کوم ستا ناوې به ستا کوټه کې ستا په پالنګ باندې انتظار کوي دا صحابي راغی د ما محترمو خبرې ته توجه کوي تا ته به د ایمان هم پته ولګي صحابي راغی څنګه چې سلام واچو کوټې ته رادننه شو کونډۍ وروسته پالنګ ته وخته ان جوړ پوره دی که نه 15 منټه کې د پاسه زه خو هم دا واقع ونیمه کې پرېږدم خوښ هم ده که نه ټول شوق سره ووایه ووایه نو ځکه پالنګ ته مې ورخېجولی صحابي که نه وایي صحابي پالنګ ته وخته سلام یې واچو خبرې اترې د کور و د خاوند او د ښځې چې شروع شوې وایي چې څنګه شال اوچتو د ناوې شال یې اوچتو بلال رضی الله تعالی په کوڅه کې آواز وکړه پیغمبر آواز کوي زما محترمو صحابي ته توجه شي پیغمبر آواز کوي چې ټول صحابه دسته کې ځان د در مصطفی او د پیغمبر مجلس ته ځان رسوي دا صحابي دی چې لا اوچت کړي نه دی ګونګټ مونږ ته اردو کې وته ګونګټ وي شاله اوچت کړي نه دی لا ډایرک ښکته کې خزه نه لیدلې ډایرک رو دانګل خزه ور لاس ونیو خاوند تا خو زلی دلم نه ما خو وینه کنه وی نه پیغمبر आवाज کړي او تی سرتاج ما خو وینه کنه وی نه زستا سرتاج خو زما سرتاج आवाज کړي دی زما دین ما ته आवाज کړی دی حاجی محمد امین صاحب څه ښکلی وایي زما دین زما ایمان دی محمد او په ما زیات له حده ګران دی محمد ټول وایي صلی الله علیه وسلم زما دین زما ایمان دی محمد او په ما زیات له حده ګران دی محمد چې تر څو مې سا ګرځېږي په بدن کې وظیفه مې په زبان دی محمد د زړه سر د سترګو تور به ترې نظار کړم په والله چې مې جانان دی محمد او په مولا خورمه قسم طبیب لاړ شه د زړګي زما درمان دی محمد او د محمد امین د زړه پر هر به پې جوړ شي قسم دی چې آقای مهربان دی محمد ټول وایي صلی الله وی ما چې زما دین او ایمان आवाज کړی دی نن لاړم دغه صحابي وی ما د واده شپه پرېښوده د خپلې ښځې دیدار مې نه دی کړی د خپلې ښځې شان مې نه دی اوچت کړی ما ته د پیغمبر د طرف نه आवाज راغی ځان مې د پیغمبر مجلس ته ورسو ښځې راته ډېر اوازونه وکړه او خاونده د واده شپه ده خیر دې سار په جهاد ده دی ما وی د پیغمبر आवाज دی د الله په ذات قسم که د مور پلار دپاره م حساب سم لاړم در مصطفی ته مې ځان ورسو جهاد دپاره لاړو وی هغه صحابي وی صحابي وي خو یو روایت دی د صحابي وایي ما نبی اسلام مبارک وکتل چې عجیبه منظر دی نن صحابي د صحابي د نبی اسلام دا ترتیب و چې کله به جهاد و نبی اسلام مبارک به اکثر په یو ډیره وخته صحابو ته به تماشه کوله وایي دغه پیغمبر نن صحابو ته نه ګوري نن هغه صحابي ته ګوري کوم صحابي چې د واده شپه د سوهاګ رات د پیغمبر دپاره پرېښې ده خپله ښځه یې نه ده لیدلې وایي هغه صحابي شهید کېږي زخمي شو اواز یې وکړه قسم دې روتم د پیغمبر دپاره زما سات چلیږي
وزم د پیغمبر د پاره او که زما سا وزم د پیغمبر ته پاره صحابو ته आवाज وکي یو مهرباني په موکه مال نبی صلی الله علیه وسلم مبارک پورې اورسوي صحابو نبی صلی الله علیه وسلم له आवाज وروړو د الله رسول هغه صحابي چې سوهاګ راتې پرېخه دي ستاسو د عشق د پاره د دین د پاره د ایمان د پاره د اسلام د پاره د الله رسول هغه आवाज کې نبی صلی الله مبارک وي هغه به ناراضي زه محمد په خپل ورزم آقای نامدار محمد عربي محمد رسول الله صحابي اوچت ک په نبوت والا ګوت کې سملو وي نبی صلی الله مبارک ته د کلمې تلقین وکړه نبی صلی الله مبارک سترګونه اوخ کې بهيږي په شونډو باندې مسکا ده صحابه ته پوښتنه کړه الله رسول د سترګونه د اوخ کې بهيږي او په شونډو د مسکا ده وي د په غم کې جاړم او خاندم زکه ما طرف आवाज وکړه چې محمد خفکیګه ما داستا پایشک کې شهید شوی دی ما د پایشک کې د عشق او د محبوبیت انتظام په جنت کې کړی ټول وای سبحان الله الله دې موږ په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي عاجزانه درخواست ده ما محترمو عاجزانه درخواست او اخیره دغه کوم د ما محترمو جوړې د د منبر نه غوړم قسم دې چې عالم پسې د خلکو کولو نشي زما هیڅ تاسو سره ذاتی دغه نشته زما هیڅ تاسو د تورې او دغه ځامن د مقتدیانو مثال د امام د روحاني اولادي اگر که تاسو نه بډيري چې تاسو نه په عمر کې کشرم لیکن الحمدلله د نبی رسول الله د تاج پوج باندې علمي دغه داسې د قسم دې چې تاسو ټول چې څومره مقتدیان دي زما روحاني اولاد کې راځي د امام پر روحاني اولاد کې راځي ز تاسو خیر خوایم د خپل ځان د پر جنت خوخم تاسو د پر جنت خوخم ټول توبه واسه چې علماء پسې خبرې کړي څوک په حق اوسه چې توبه واسه دوانه لاسونه اوچت کړه توبه واسه او چې چا کنځنه علماء پسې کړی دي ما ته وایي که شرمېږي یا د مسجد امام ځان لبوزو چې نکاح دل تازه کی ان شاء الله الرحمن دا بس تاسو د پر د نجات او د جنت د دنه کېدو سببي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام